طریقې دوه دي او دواړه په احادیثو کې راغلي، خو دا اوله طریقه چې ده د تیمم دا په صحیح احادیث کې راغلی او دا حدیث بخاري او مسلم را نقل کړی ده او په سند کې هیڅ کلام نشته او دا د ټولو نه غوره او بهتره او اسانه طریقه ده. او هغه طریقه دا ده، دا ما تیار خاورې راوړې دي په دې لوښي کې، په لوښي کې یا په ځمکه کې یا په دیوال باندې، په هر ځای کې چې خاوره وي هلته ته کولی شي چې تیمم وکړي. مثال کې طور یو څوک مریض دی په اسپتال کې دی، اوس نن سبا په اکثر اسپتالونو کې ما داسې لیدلي دي چې خاورې پرتې هلته خاصې په یو لوښي کې یا په یو شي کې خاورې ایښي د دې دپاره چې مریضان ورباندې تیمم وکړي. نو دا خاورې تا په دې لوښي کې راوړې، نو دا به داسې کې چې دا لاسونه به راواخلې، لاسونه دا به داسې دا چې دې کله داسې کړه نو بیا به بسم الله ووایه. او بسم الله چې دا لکه څنګه چې په اودس کې مشروع ده داسې په تیمم کې هم مشروع ده. بسم الله به ووایه او نیت به دې د تیمم هغه که د غسل او که د اوداسه دپاره یې، خو په خوله باندې نیت نشته چې یو څوک وایي چې په خوله باندې څه نه، ستا په نیت باندې په زړه باندې الله رب العالمین خبر دی او د زړه نیت چې دی د انسان دپاره کافي دی. بیا به دا لاسونه راواخلې او په دې خاورو کې به داسې ووایه. کله چې ته په دې خاورو کې لاسونه ووایه نو دا به کیدای چې تا ته ښکاري یا نه به نه ښکاري، په دې لاس پسې خاورې ونښتلې، دا ورته وګورئ دواړو لاسونو پسې. نو بیا که چېرته خاورې ډېرې وي ته کولی شئ چې دا خاورې داسې پوکې. کله چې دې پوکړې نو بیا به دا ګس لاس راواخلې او دا به په دې ښي لاس باندې داسې ووایه او بیا به دا ښي لاس راواخلې او په دې ګس یا چپ لاس باندې به داسې ووایه. کله چې دې دا ووه او دا دې مسح کړه بیا به په مخ باندې داسې مسحه وکړي. دا د تیمم یوه طریقه وه او دا په حدیث کې راغلی چې بخاري او مسلم را نقل کړی او د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه حدیث دی. هغه فرمایي وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو غذا کې ومه نو جنوب شوم، یعنی شیطان را باندې اودس واړو. نو وایي زه لاړم او په خاورو کې داسې وړغښتم لکه څنګه چې یو بېادبي دې معافي یو حیوان لکه په خاورو کې چې نغړي داسې زه هم په دې خاورو کې ونغښتم. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالم، هغه ته مې قصه وکړه نو هغه راته وخندل او بیا راته وویله چې دا کافي ده چې ته خپل لاس راواخلې ان تقول بيديك هكذا، لکه دا ما چې کومه طریقه وښودل، ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده او بیا یو ګزار ورکه ځمکې ته یو ځل، لکه دا ما چې یو ځل وکړه او بیا ثم مسح الشمال او بیا دا ګس لاس راواخیسته او على اليمين په دا ښي لاس یې ورباندې مسح که داسې او وظاهر کفیه او دا ځای داسې که دواړه لاسونه یې داسې مسح کړه مطلب، او بیا ووجهه بیا خپل مخ مسح که او په دې باندې د انسان تیمم چې دی دا کافي شو او دا ستا دپاره کافي دی. دا یوه طریقه ده او دا اسانه طریقه ده او د ټولو نه صحیح او اولا او راجحه طریقه یې ده. انشاءالله چې دا خو مو زده شوي دا ویډیو خو بیا بار بار بیا تاسو کتلی شئ. لاس به داسې د ځمکې نه ووایه، بیا که چېرته خاورې وي هغه به پوکې، که خاورې نه وي نو داسې به وکړې داسې او بیا به په مخ باندې لاس راتېر کړې. دا طریقه شوه. دویمه طریقه یې دا ده او دویمه طریقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه په یو حدیث کې را نقل کړې ده او په دې باندې لکه امام ابو حنیفه رحمه الله او داسې نورو بعضو مذاهبو هم د دې ابن عمر ځنه په حدیث باندې عمل کړی ده. خو دا حدیث چې دی د سند د لحاظ نه کمزوری دی او مقال او کلام پکې شته دی او هغه دا چې ابن عمر ځنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې التیمم ضربتان، تیمم چې دی دا دوه ځل وهل دی، دوه ضربې دی. ضربة للوجه یو ځل وهل ده مخ د پاره او بل ځل وهل ده لاسونو د پاره او لاسونه به هم د دې څنګلو پورې مسح کوي. او طریقه یې داسې ده اول ځل به په ځمکه باندې داسې لاسونه ووایه، کله چې دې وواله نو که خاوره وپوبې کوي که هغه ستا خوښه ده، که دې چېرته خاورې نه کرکه کېدل بعضو خلکو د خاورو سره حساسیت دی نو پویه که داسې پوکه، او که چېرته خاورې سره حساسیت نه و یا د کرکه نه کېدل نو دواره سې راواخله خپل مخ ورباندې مسح که. مخ چې دې کله مسح که نو بیا به دوباره بیا لاسونه راواخلې او په ځمکه باندې بیا داسې ووایه او بیا به اول ښي لاس مسح کې خو تر مرفقینو پورې د دې ځایه پورې
د دې ځای پورې، لکه څنګه چې اودس کې او بیا به چپ لاس مسح کې د دې ځای پورې. دا دویمه طریقه ده. او دا دویمه طریقه چې ده د دې حدیث ابن عمر رضی الله عنه او د نور صحابهونو هم را نقل دی، خو څومره احادیث چې په دې باره کې په دې دویمه طریقې کې را نقل دي په هغه اکثرو کې کلام شته ده. دا د تیمم لنډه او مختصره طریقه وه. اوس به یو